حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه د ختم نبوت دا مسله داسې ده لکه ماشوم چې پیدا شي نو د ده د کور کولو لپاره یعنې جامې لپاره یو ګز کپړه پکاري یو ګز کپړه ورله پکار وي نو چې بیا لږ لوی شي نو دوه ګزه شي نو چې دا څنګه لویږي ګزونه زیاتېږي خو بیا یو وخت راشي چې دی د خپل قد قامت انتها ته ورسي بیا نور نه لویږي نو هغه وخت درځي میچ واخلي نو اووه ګزه کپړه پرې لګي په ټوله جامه باندې اوس دی که بیا درځي له ځي او که نه ځي خو بس اووه ګزه کپړه دې ورلېږي هغه له کپړې تیارۍ هغه به دباندې برابر وي او که تا اته یا نه ګزه ورله ولېږه چې دې نه ما را کپړې جوړې کړه او هغه ورله دومره اوږدې کپړې جوړې کړي نو پرتوګ به ورپسې راکې شي او کمیز به ورپسې راکې شي او بې ډنګه شی او پکې معلومېږي شیخ الحدیث صاحب رحمت الله علیه وفرمایل د آدم علیه السلام نه والې تر نوح علیه السلام پورې د دې زمانې د دې کیفیت داسې و لکه هغه ماشوم چې یو ګز کپړه ورله پکار ده نو دې احکام پکې نه د نوح علیه السلام نه والې تر ابراهیم علیه السلام پورې داسې ماشوم چې درې ګزه کپړه ورله پکار ده نو دغسې دا سلسله راوستې ده وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی د زمانې دا ماشوم خپل انتها ته ورسېده نو خدای اووه ګزه کپړه راولېږله اوس د دې نه بعد که ورسره زیاتې نو څه بې ډنګه لیونۍ به پکې ښکاري خبره ذهن کې راغله محترمو نو عرض به کوو د تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی دا ټول انبیا راولېږل دا مقامي دې وجې لقد ارسلنا نوحا لزور سره صرف د یو لفظ الى قومه والى عاد اخاهم هودا والى ثمود والى مدین اخاهم شعیب په دې کې صرف دا یو پیغمبر په دې مشهور پیغمبرانو کې چې خدای دوه اقوام ته راغلي دي خو په دې کې یو قوم په یو اساس مرادو او مخاطبو او بل قوم په بل اساس مرادو او مخاطبو او دا موسی علیه السلام چې دې الله را لېږلو کتیان هم د مخاطب و بني اسرائیل هم د مخاطب صحیح خو کتیان په دې مخاطب چې فارسل معي بني اسرائیل او بني اسرائیل په دې مخاطب چې همت کوي ما سره را پاسې چې د غلامان خلاص شو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين دا دې خبيث نظام چې تاسو کې کوم طبقاتي نظام جوړ کړی إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا دا طبقاتي نظام کې دو قسم خلق دي those who have and those who have not اگر افغانستان کې جهاد کې ده نو سبا وخت کې ورسکو کې هم طالب علم او چې طلبه اسلام سے مداري ورسره رشا سے فلسفه می خلق ته ویلا ځکه کمیونیزم یو فتنه وا چې خلک ملحدان کول صحیح او خلک د معیشت ته متاثر وي اقتصاد ته متاثر وو ما د شاه صاحب د فکر په حواله باندې به شپه ورځ په ګرځېدم او نوجوانان به مې راغونډول شاه صاحب فلسفه مې ورته ویله اوس بیا خبره چې فلسفه ورېږي نو خلکو په سر باندې اوچته روانې صحیح نو بلا ډېر سپین ږیري علما چې زما په نظر کې د هغوی ډېر لوی احترام دی صحیح خو هغوی به وي قاضي صاحب دی ملا قاضي صاحب دی ملا دی ټول طالب علمانو ته سوشلیزم ښیي ټول طالب علمانو ته سوشلیزم ښیي او یو سپین ږیری عالم شیخ الحدیث ما ته قاضي صاحب ما هم وی اصلي کې حالات داسې دي چې د شاه صاحب دا فلسفه کې دي نوجوانانو ته وایي نو دا سوشلیستان ځان دپاره تایید ګڼي چې قاضي صاحب زموږ مقید دی ما شیخ صاحب دا خبره په بل انداز وی هغه سره ما خلک د اقتصاد ته متاثر شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې انسان فطري طور دو شیانو نه متاثر یو د عقیدې نه یو د معیشت یو د معیشت نه او شاه صاحب وایي چې کله د عقیدې او د معیشت یو بل سره مقابله راشي نو اکثر عقیده شکست وخوري او خلک د معیشت دپاره یا کافر شي یا ګمراه شي مسؤول مقوله ده کار الفقر کفر او امام غزالی لیکلي کې یا سعادت کې وایي چې چا معاشي حالت خني خوراک ورسره ني ضروريات د زندگی ورسره ني امام غزالی وایي دا موږ مکروه دي مکروه د خپل پاغي باندې تشریح کړی ده بل کتاب کې موږ مکروه څه کړي چې موږ ارتکاز غواړي
چې توجه مرکوز کې مرکوز کې مثبت او چې سره ضرورت نه پوره دي ولا په منځ کې نه دا ورسره فکرې دا یو ماشوم جمعراغه سره جمعراغه او دا خاصه کپڑے نشته پیدار په بالکل نشته صحیح نو دې د موږ اخر ته ورشي د پیدار نو د جامع د غم خلاص نشي ناغوي چې توجه په مثبت خطر دې مکروه موږي دې سوچ مکروه موږي نازیزان ارشاد رحمت الله علیه فرمایي چې په داسې حالاتو کې د عمومي خلکو په حواله باندې عقیده شکست خو یو معیشت غالب شي معیشت غالب لا چې پیسې لپاره سره کافر ان شاء الله موږ به زور سره آمين دې لپاره کوم ان شاء الله تعالی دې موږ وسات امين الله تعالی ټول امت مسلمه وسات امين یو په عموما دعا کوو خدایا دا ټول دنیا کافران مسلمانان امين دا ټول دنیا کافران مسلمانان چې ټول مسلمانان چې موږ خپل خوشاله بار تقدیر از به کو استاد خدمت کی چې اوس دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات الله ذکر کړی د قوم په حواله لقد ارسلنا نوحا الى قومه معنا پته ولګی دا چې دعوت خو لا اله الا الله له او مخاطب یو خاص قوم دی ویلا عاد اخاهم هودا او چې مېمانه خصوصي الله تعالی راوړي الله تعالی ورته ټول مقامي انبیاء خپل خطه کې په دې دعوت باندې کار کړی دی استاد شیخ جنرالایز کا عمومي کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته یو خطاب نشته چې یا قوم او زما قوم قرآن کې ولنه واخلي خلافونه نشته بلکې هو یا ایها الناس یا ایها الذين امنوا بلکې وضاحت وکړه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا یا ایها الناس او انسانانو انی رسول الله الیکم جميعا زتا ټول ته الله پیغمبر یم ندی قوم ته انسانانو ته په هیڅ د انسانانو ځان الله پیغمبر را لګره یو خدا چې زما مخاطب دا انسانیت بالعموم دیم دا چې زما مخاطب انسانیت په هر خطه کې او دیم دا چې زما مخاطب انسانیت په هر زمانه کې خبرم څنګه راځي وما يقول لك وآيات ويلو وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ده فسبعني عطفت أبديكم بان لأنذركم مخاطبين دوي جستاسو إنذاركم ومن بلغ أو هذا كان إنذاركم جتا ده القرآن رسي معنى بارا جرطول الدنيا إنذار زمان ذمہ داری ده دا هر زمان و مکان د انسانانو انذار دا زمان ذمہ داری ده او الله تعالی فرمائے کہ هو الذي بعث في الاميين رسولا اميين چاہتے ہیں داسې مثلا دا ما طرف ته ګورئ هو الذي بعث ما دې فقه باندې یو کتاب لیکلی دی فقه المذاهب المسائل والدلائل مذاهب اربعه باندې ودغه په تمهید کې مې لیکلي دي چې ما خیانت نه کړې الحمدلله حتی اوس هم کوشش کړې ده چې کوم امام کوم مستدل چا کما حقه ذکر امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ دا مسئلہ وایي امام مالک دا مسئلہ وایي داسې وایي امام احمد بن حنبل دا مسئلہ وایي ايوه سره مسئلہ دې خلاف یې دلیل سره په دلیل او صاحب ہدایت وګوره هغه متن ذکر کی نو د متن نه فورن بعد وای خلاف للشافعي اگر چې بلا زاینو کی اگر شافعي سے مسلک نه دی عادي امام مالک مسلک دی امام احمد بن حنبل دی وقت صاحب ہدایت طرز او اسلوب دا ذکر دی خلاف للشافعي تر اخر وګوره خلاف للشافعي طالبانو هدایت خلاص کړه خلاص زو شیخ سے ورته هدایت ویله او ہدایت خلاص لیو طالب آپ کے سادہ ہونا ناغو ہوتے ہیں شیخ سے وے ہاں ہدایت سے کتاب ہے کوئی ناغو پڑی تفوز اوپر بنا بانے کو ہدایت سے کتاب ہے ناغو ورطا تجوزن ہوئے دین فقہ شریعت الفاظ مترانف استعمالی ناغو ورطا داؤنے چلتے ہدایت دین کتاب ہے دسی کتاب دین کتاب دی وی پدې کې دا ټول مسلې د دین دي
هغه ورته نو قمقل سړي نور به کې ټول مسلې د دین دي نو یې زوم دغه وایم چې دا ټولې مسلې د دین دي په دې هره مسله کې د امام شافعي خلاف کوي نو مولوي صاحب خنه ده چې کافر کو دا اختلاف د دلیل په اساس دی هغه ځان له مستدل لري وی تا ټول کار تېر کړ دا شافعي صاحب مستدل معلومات نو ما نو یو مولوي صاحب راته پوښتنه کوي چې دا فقه باندې کتاب لیکلی دی المسائل والدلائل نه پدې کې چې تاسو ثابت کړی دي اگر چې مې تمهید کې لیکلي دي چې مستدلات ودرس دریوړې امام ذکر کوم یقینا د امام صاحب ذکر کوم خو مې چې زه حنفي نو ذمہ داری مې چې ترجیح د امام مذهب لور کوم چې بیا زه حنفي ولې چې ترجیح د امام مذهب لور نه کوم نو بیا زه حنفي ولې نو مې دا په زما عذر غنئ چې ترجیح کوم د امام صاحب مذهب سره ما بابا دی ټول بابا دی کنه دا ډېر ناشنا بابا دا بابا اوس د سلفیان حضرات یو زموږ نه دي دا دې خصاتي زموږ د سره نور څه اختلاف نشته په دې معنا چې لکه حدیث دی مسله دا ده چې تی متروک العمل نه ګڼي او موږ متروک العمل ګڼو دغه مقابله کې بل عمل موجود دی دا څه چې موږ دا ویلي چې دا رفض مسله په دې احادیث کې راغلي دا احادیث فیک دي افتراء دا احادیث دي خو موږ وایو چې دا عمل متروک شوی ولې نه دې متروک شوی نو ما په یو بیان کې وایي ما تاسو زموږ ورونه دي نو کله دې ځای ته وچتو یو کدي ځای ته وچتو کوي لاس دې ځای کې دې کدي ځای کې دې کګلن دوی زموږ استاد د مصر هغه ته حدیث پیدا کړی او تخصص په حدیث کې حدیث کې بلکې اړې راځي بس سترګو نظر کمزور خدا سے سم کمپیوټر وفات کې خدای دې غریب رحمت او کې ژوندې نو الله تعالی دې خوشاله ژوندې الله تعالی نو ما ورته چې تا په حدیث باندې کیسې لیکلي دي ما شیخ نعم ما انت متخصص في ايش ناغاز لیکلی کتاب الزنا په حدیث باندې تخصص بقاله لیکلی صحیح نو ما ورته ما شیخ انت متخصص في ايش ناغه مذاهب ونیو يا شيخ قال انا متخصص في الزنا نهضوا کیسے کولا په مصر کې په یو مسجد کې یو حنفي موسکو هغه لاس دې راځي تحت سورہ لازم چې یو سړی ناشو هغه شافعي مسلکو نه اوراغه مرګري د موږ خطا دی لاسونه دې ځای کېده لاسونه ولې دې راوته یو بل کس مالکی و نه اوراغه دا دوه طریقې ټیک لري لاسونه ځوان مصطفی دا له مصیبت دی یو راځي څو په داسې لازم دی دریم حنفي ناشته هغه له سواره هغه راغی په حنفي او زه حنفي دې لاس کېده زه ګورم چې دا بیا لاس اخلي هغه وایي چې خدای مونږ زه کوم او جګړه پې بل څوک کوي په دا مونږ کې هغه سوچ وکړه چېرې دا جګړه ختمول پکار دي هغه لاس دې راکړي ملک والي آمین الله اکبر نو چا ورته تعرض نه کړ هغه موږ په دې طریقه ختم کړ او چا ورته تعرض نه کړي چې مونږ ختم کړو دی لرانه ورته وی دور علم زما مشته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله دې ځای مې خو دي سالم کړه او مونږ کړه دي چې د نبی طریقه وا تاسو نه پرې او ګوره د خدای شاده شپره به شروع کړه تاسو لپاره دې معنا دا چې تاسو سره دې ته مجبور چې خپل طریقه سره شروع کړه نو ما وایي ما سره کې حضرات دا زموږ ورونه دي کدي ځای راس کې دي تاسو سره جګړه بدله چې نوم بابا ته بس پکې نه وایي زموږ باندې
بلکې لږه خبره به تورې لطیفه وکړه نو پای کې یو مولوي سره میلاو شو وی دا روستانۍ خبره زموږ خلاف ډېره عجیبه کړې ده ما ستاسو خلاف مې نه ده کړې خو په همدردۍ یې کړې ده په همدرد ما وویل چې خلاف دې ځای کې دی که دې ځای کې دی که ارسال کوئ دلته اوچتوئ که دې ځای اوچتوئ صحیح صحیح او خپې ما یې که دوره کولاوې او که دوره کولاوې ستا خپلې خپې دي چې کولاوې نو کولاوی صحیح نو ما څه ورته ما زه تاسو منې کوم نه خو البته ما چې درد شروع کوي نو بیا یې ودروه ځکه نو بهر تقدیر عرض مې ستاسو خدمت کې او دې خو وګورئ ما ته وګورئ استاد دا خبرې ځکه تاسو په داسې خطه کې اوسېږئ چې ماشاءالله ټول حنفیان زه خو په داسې خطه کې اوسېږم چې زه د جمعې بیان وکړم یا هر چېرته بیان ته لاړ شم یا درس ته لاړ شم نو زما مجبوري ده زه بیا څلور ائمه ذکر کوم د هغوی مذاهب هم ذکر کوم د مستدلات هم ذکر کوم صحیح وجه بلکې ما له څوک فتوا هم وغواړي هلته خو مختلف قومونو خلک دي نو که زه له هغې نه معلوم کړم چې سړی پاکستانی دی افغانی دی د بنګلادیش دی یا د شمالي هندوستان دی ځکه جنوبي هندوستان والا شوافي دي جنوبي هندوستان والا کیرالا وغیره هغه حنفیان نه دي شوافي دي ځکه هغې ته اسلام د ملیشیا د غاړې راغلی دی هغې سره نږدې دي نو اوس که زه له هغې نه معلوم کړم علاقه نو خو بل دغسې ورته فتوا ورکړم چې داسې وکړه دغسې فتوا ورته ورکړم چې بس دغسې وکړه صحیح خو که پوه نه شم مثلا عرب دي عربو باندې به هېڅ په پته پوه نه شئ که خو په یو خطه کې شوافي هم دي مالک هم دي حنفیه هم دي حنابله هم دي نو بیا دې تپوس وکړم وایم ته د کوم امام تقلید کې نو که هغه ته پته وي نو راته ووایي نو زه ورته وایم دا دې مسلې حل تا دپاره دا دی بلکې زموږ په مسجد کې څه عربو نو هغوی به ښه په تیز باندې امین وي امین بیا څه ورځې ما محسوس کړه چې دوی امین نه وایي یعنې په تیزه یې نه وایي نو ما راوکتل نو تاسو امین نه وایي وی شیخ مونږ تا ته ډېر احترام لرو ډېر احترام لرو نو وی ستا د احترام د وجې امین په جهر نه وایي ما ورته ویل ما ته پته ده تاسو شوافي یئ امام شافعي رحمة الله ما زما امام زما امام او ما ورته ویل زما د وجې که دا امین بالجهر مو پرېښوده او د قیامت پر ورځ امام شافعي رحمة الله علیه زما خلاف کیس وکړ ما دوره پهلوان سره وګوره زما وس نشته خو ډېر پهلوان دی پهلوان سره ته وګوره کیس نه شم کولی خپل امام تقلید کوئ او چې د هغه څه وینا ده په هغې باندې عمل کوئ هغې کې یو څه چېرته دیني مطالعه کړې وه هغه ماته وي چې امام شافعي رحمة الله علیه چې ویم د امام رحمة الله علیه قبر ته راغلی و امام رحمة الله علیه قبر ته راغلی و نو هغه به هلته امین بالجهر نه وي امین بالجهر به نه وي او چا دې تپوس وکړو باکرام النساء بهذا القبر نو موږ دا هم د امام تقلید کوو چې ستا د احترام د وجې موږ د امین په جهر نه وایي ما دا خبره مو غلطه ده ویې څنګه جي دا څنګه غلطه ده ما ورته ما یو خو زه امام شافعي هم نیم امام شافعي نیم یوه او ما یو زه امام ابو حنیفه نیم او تاسو امام شافعي نه او ما دویمه دا ده چې نه صرف دا چې تاسو ژوندي یئ زه هم ژوندی یم ځکه د امام ابو حنیفه په شان مور خو نه یم چې تاسو زما قبر ته راغلي یئ اسلام هر کس چې موږ ته راغلي نو امین وایئ بالجهر نازیزانو عرض میں کول داس خدمت کی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم امیین جمع رسول دا امیون اس بعض مفسرین پکی او زمان خوخه دا توجیه بعض مفسرین وی چی دا امیین مکیین دی ذکر دا مکی یو نوم دی ام القرآن لتنذر ام القرآن ومن حولها او چونکه هغه مرکب دی نو د انتصاب په وخت کې دومره لوی ام القرویین دا تلفظ ګرانې په داسې کې ترخیم ټایپ شی کېږي ترخیم ټایپ شی کېږي یعنې دا عجوز دې کټ کړي او امیین که سړی د حیدرآباد وي نو په ځای د دې چې ځان ته حیدرآبادي ووایي نو حیدري ووایي
حیدری وي ان ترخیب کی اشایسا تاسو رکټ کی یو معنا دا ده چې لګل د په مکیینو کې پیغمبر او دا معنا امي له تاسو وې چې ان پړ تاسو نه مکی ولا ان پړ بالکل کان پړ نو بیا دا وی دیوان یا دیوان جاهلیت د عربو دا قرآن کریم په تفسیر کې هم ولري حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خطبه کې فرمایل علیکم بدیوانکم فإن فيه تفسیر کتابکم تاسو دیوان فرض کړئ قرآن باندې سره زده کړئ هغه ورته ما دیوانونه زمون دیوان کې څه دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته امرو کیس دی شعر الجاهلیه امرو کیس نه دی شعر الجاهلیه وامرو کیس دی فلانه دی فلان سبا معلقه ده هغه به قرآن باغیر لکه تاسو یو مثال درک یا الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله صحیح ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وابتغوا ابتغاء بمعنى طلب له او وسيله بمعنى الحاجه يطلب عنه الحاجه ابتغوا اليه الوسيله مين يطلب عنه الحاجه خداینا حاجته غواړي علماء چې ورته لاس درسته نا علماء داسې ابن عباس ډېر زیرک سره هغه ریفیس ریډینګ وکړ د کمپلیکشن یې معلوم کړه چې دی علماء په ځین دا خبره ونه لګېده چې وابتغوا الیه الوسیله اطلبوا عنه الحاجه صحیح نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ځای د دې چې اینه تاسو کې ستړي تاسو دې څه کار وکړئ نو فورا ورته ان الرجال لهم الیک وسیله ان یاخذوک تکحلی وتخذبی في زمان الجاهلية الشاعر وي إن الرجال لهم إليك وسيلة أي لهم إليك حاجة أن يأخذوك تكحلي وتخزني كمال دي وكتب القرآن بهر تقدير هم بستاس خدمت كده کو چې دې معنا چې أميين دا هغه خلک دي چې آسماني دین ورسره نه و چې آسماني دین ورسره نه و نو دې ته أمي ویل شي ذکر دغه عربو خطي اسماعیل علیہ السلام نه بعد تقریبا سنور زره کاله کې پیغمبر نو کتره لکه مخته کې نبی علیہ السلام مبعوث چې اسماني ذکر دا د وخت خبره د وخت خبره چې دې وخت مصطلح دې معنا سوا تاسو ته مثال درکړم انګريزان چې کله د ملک باندې مسلط ټول هندستان باندې نو دا دروینی و د زموږ د کاغذاتو نو دې کې چې باندراج د نوم شو د زمکه په حواله نو بیا به د دغه سړي کوالیفیکیشن چې د اهلیت سره او د قبیله چې دا پښتون دي دا فلانه دي دا فلانه دي دا فلانه دي صحیح او کوالیفیکیشن به دا تعلیم یافته دي نو کله انګريز په سکول کې بچا یو کالو سبق ویلو بلکې اصول یې ویلو صحیح او د سخت په کول شو هغه ته ویلو چې تعلیم یافته تعلیم یافتہ صرف دستخط کولو شو تعلیم یافتہ اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی محدث کبیر متکلم اسلام مفسر کبیر فقیہ اعظم داغه په خانه کیفیت کې لیکلو غیر تعلیم یافتہ ځکه چې علوم دینیه دا دای په باندې تعلیم شي نو دا امیین مکی او مضافات والا امیین اوله شو ځکه چې هغه سره آسماني دین نه شنو ورسره ان اذروایز هغه دومره یعنی تعلیم یافته خلکو هغه زمانه جاهلیت والا دیوان سوال زمانه جاهلیت والا دي بلکې دا ابوی با مقابله کې دي په نصر او په نظم کې کنه وکړي او کاز او ظلم مجاز کې با د مشاري بازار لګیدل کنه ولګیدل مقابله به کوله کنه دکتور سره مثبت ولګیدا چې هغه په دغه حواله باندې تعلیم یافته خلکو امیین او کتابی یافته نو بیا قران کریم ورته تحدي ولګي چیلنج ولورکوي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ځکه جاهل سړي ته دا مطالبه وکي راځه که ما سره قاضي مبارک وای خدای دې پاک هغه خرسره یې ته قاضي مبارک وای خلک خلک بتا دي ونی وجتلی ونی دا چیلنج ورکي القرآن ورتوبي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله الذي بشان بسورة قصيرة ما مرقول ده تنوين التنكير ده إذا أسلوب توقر تقصيرة القرآن ده بسورة قصيرة مثل الكوثر والعسل في ناس يوم مختصر سورة هو القصير اللوي ودعوه
شهداءكم شهداء بمعنى د علماءكم چې خپل علما او ماهرین لا وغواړي د کلام وصحابه لغا وغواړي لکه قاضي بيضاوي په مقدمه کې لیکي وتحدى به البلغاء الفصحاء بلغاء عدنان نو دا بلغاء د دې پته ولګي چې دا ډېر تعلیم یافته خلک وو دا ډېر علمي خلک وو ځکه وګورئ یو مسله تاسو ته وکړم د موسی علیه السلام په زمانه کې سیر په خپل پیک او کمال باندې نو الله تعالی موسی علیه السلام ته داسې معجزات ورکړل چې هغه سیر یې ورته تاختو ته راج کړ دا دې قبیلې سیر ورکړل معجزات نو ما په علم الکلام تاریخ او ارتقاء کې لیکل دي تاریخ هغه زمانه کې بچینه نه ملي هغه په کنټرول د بوټو سیب زور نو ما په خوا دکان نه ګوړه راړه نو ګوړه مې چې او بو اول خو نو ټکولا بیا نو بو کې واچولا نو اوبه مې شولا نو بیا مرته لګ ګوټ پای اچول چې دې باندې د اخیره راشي نو اخیره مې ته په چان باندې اوچت کو او مې ورغوتي هغه به شربت په صفاشه بیا د هغې نه بعد مې ورته پاڼې واچولې او بیا د هغې نه بعد پای نو چې ورته مې ورځ راړه کابل مرشد د الله غریب رحمت او شیخ صاحب نو ورته چې پیاله مې ورته ډکې کړې پیاله مې ورته نو کابل مرشد ورته شیخ صاحب وایي وایي دا چای د ګوړې ده د ګوړې ده وایي چې دې رنګ ته ګورې چې دا قلب ماهیه سره قلب صورت سره منطقي عالم وایي چې دا قلب ماهیه سره دی قلب صورت سره دی نو شیخ صاحب داسې ګوټو کو نو ورته یې ډېر عجیبه خبره وکړه وایي چې رنګ ته ګورې خو قلب ماهیت شوی دی وایي چې خوند دې واخلې قلب صورت شوی دی دا موږ به د خپلو استادانو سره مجلس کو کېناستو به دا ډېرې خبرې موږ هغې نه نجي مجلس کې په کتاب کې هم زده کړي دي خو د کتاب نه زیات هم په دغه نجي مجلس کې زده کړي دي او هغوی به هم په دې خوښ وو چې د خپلو شاګردانو سره کښېنو او لږ په آزاد ماحول کې داسې یعنی د لطایفو په شکل کې داسې علمي نکات بیان شي چې الله تعالی د غریب او رحمت کې خدای دې براکل منور کړي نو یې فرمایل چې هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة علماء په ذکر کوي چې يتلو عليهم آياته د قرآن په حواله باندې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دوه وظیفې دي یو تلاوت د آیات او بل تعلیم الکتاب تلاوت د آیات دا ولې ضروری دی ما ته وایي حضرت نانوتي صاحب الله علیه ډېر عجیبه خبره لیکلې ده وایي دا قرآني آیات دا د انسان په فطرت کې نقش دی انسان فطرت نقش دی او دغه وجه ده چې کله ته ایمان په قرآن وساتې او بیا قاری تلاوت کوي نو موږ واه واه سبحان الله کوو که نه کوو دا بالکل بعیني دغسې د ریموټ کنټرول چې سره لاس کي او دلته ولا زور ورکي او هلته هغه بل ډیوایس هغه یکدم پې پې شروع کي یا څه فنکشن کي یا فنکشن شروع کي موږ کلیک شو کلیک شو کلیک سره یو بله خبر را یاده شوه او قندهار مشر به زموږ درس کړي نو ما چې به د صورت سره ربط یا د آیت سره ربط نو ما به هغه ته ډېر ښه عالم و نو ما هلته به ناست وم نو ما به یې قندهار مولوي صاحب نور مې څه نه وي خو د ربط په حواله مې تپوس کو ما قندهار مولوي صاحب نو بس د هغه د اصطلاح وه وی بس جي ویلډنګ شه یعنې هغه به ته ولګي ویلډنګ شه نو زه تلم کوټې ته دا مسجد کې د شپې بیان یې ښودلو ډېر لوی اجتماع یم بهر بازار هم د ډېر مسلمانان نیکان خلک دي نو بیا د بیان نه بعد اکثر خلک راتلل نو باوقاره خلک ته ما سره غاړه راکولې خیرالي راته وي دا سپین ږیری عالم راغی او ورسره طالبان نو داسې راغاړې وته صحیح مولوي صاحب څنګه یې اوس ډېر احترام سره مولوي صاحب څنګه حال دی او دې طبیعت ښه دی کور کې خیر دی بچي په خیر دي اوس چې د غاړه او بیا یې لاس کولو نو ما ته لاس راکړ چې زما د پلار په ځای سپین ږیری عالم دی بلا طالبان ورسره دي زما لاس کولی صحیح شوه نو هغه ته احساس وشو چې زه ونه پېژندم نو ما ته یو شیخ صاحب ویلډنګ شه ما قندهار
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته تلاوت آیات حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې دا په فطرت د انسان کې پرېږ دی منتبع دی او چې کله د ایمان وساتي او بیا دا تلاوت اوري یا تلاوت کوي نو د باندې تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم اوس دا اقشعار ولې کیږي دا بعیني دغه سره کله چې بټن وای هغه ځای ګراج کولی شي یا موټر کولی شي موټر کولی شي نو بهر تقدیر آپ تاسو ورته په امریکا یا قرآن د دنیا دا هلته داسې موټر وي یعنی چې ته کله روانې صحیح دروازه ټولې کلاو پاتې نو هغه د فورن آواز درکړي وی بیک ډور ټو د لیفټ سایډ از اوپن وی ستا لیفټ سایډ ته کومه دروازه چې کلاو ده صحیح یا مثلا گویا ترا کوشېږي چابي لا تر اوسه په هغه موټر کې ده نو چې ته څنګه دروازه کلاو کې نو بهر راوځي او دروازه دې لاک کړه نو بیا بچاوای پسې کوي چې هوتار دنده په شي کې پاتې شو صحیح نو موټر در فوري आवाज درکې چې ترا کوشېږي او د کیز ان اګنیشن چابي دنده پاتې شو واخله چابي دنده نو ما وې مایدا د پیریانو نظام دی دا کله په پاکستان کې په کلی کې چاته وي هغه خپل قاضي دماغ خراب شي امریکا کې د خلکو دماغ خرابېږي صحیح دا خبره ده غي د مشاهده عقل لا د فوق د بالا ده نو بهر تقدیر راز بکو یتلو علیهم آیات حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په فطرت د انسان کې قرآنی آیات منتبع دي دې وجې د هغه اثر محسوسه اثر محسوسه او بیا حضرت انس رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دین دلالتن دا معلومه شي مدارج په جنت کې مدارج په جنت کې دا پشمیر د آیتونو د قرآن دي نو استدلال یې پیش کړی چې اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية قرأتها ورتقي فإن منزلها عند آخر آية قرأتها نو محترم ورونو عرض بکول تاسو خدمت کی چې تلاوت الآیات قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبر لیکلی ده قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه ډېر عجیبه خبر دی او دا خبره د شریعت هغه وایي هر چې عام انسانان دي نو دې د خپل عمل په اعتبار باندې متعلق کیږي الله تعالی سره د یو صفت په حواله متعلق کیږي د یو صفت په حواله او چې دې متعلق شي الله سره صفت په حواله نو بیا د صفت نه مخکې د منتقل کیږي ذات د باری ته او چې ذات د باری ته منتقل شي نو دا بیا مقام د وصلت دی او هغه فرمایي هر چې پیغمبر وي علیه الصلاۃ والسلام اوس دې وګوره چې دا عام مسلمان د اعمالو نزي صفات ہوتا او صفاتو نزي ذات ته او هر چې پیغمبر دی د ذات ته راکوزيږي صفات ہوتا د صفاتو راکوزيږي افعال ہوتا خبرم ځین کې راځي نو مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه ویا دا خبر لیکلی ده چې دا قرآنی آیتونه چې ته تلاوت کې او تلاوت وکړل په هیڅ معنا باندې نه پوهیږي خو ستا خدای سره علاقه پیدا شو داسې نتي شي ورسره الله سره علاقه پیدا شو داسې نتي شي ورسره او چې عملیت یې وکړي نو د قیامت په ورځ باندې یا په جنت کې حالانکه شاید چې ته قاری نه یا ټول قرآن دلته خو عمل وکړي د هغه قرآن په آیاتونو باندې مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلي دي چې چا څومره آیاتونه عملي کړي نو دې به قادر وي د دومره آیاتونو په تلاوت باندې تجوید او ترتیب سره د مدارج بته کیږي نو ماته چا وی دا څنګه مې دا بالکل غیري دا څنګه کمپیوټر پیژنې یو چې پیژنې ما یو دومره ونی کورسای پای کې بلا ډیر ریکارډینګ دي کانفرنس ټول بیانات پکې ریکارډ دي صحیح انا کې تر ونه شي چې مې کمپیوټر ته ولګي او کلیک دی نو ټول شي شروع شي 10 غنټه کانفرنس شوه دي پس هغه ته شروع شي یا الله بس مسله ده دا بعیني د عملي چې تا عملیت د قرآن کوم آیتونه باندې کړي او الله تعالی دې نکي که یو سړی ښه قاري وي ډېر تجوید او ترتیب سره قرآن وایي او عمل یې نه کړي د دنه به هر څه نشي منسي یا صرف تر هغه هدف ورته آیتونه یادي چې څومره آیتونه د عمل کړي الله دې موږ د عمل توفیق راکړي انت عمر رضی الله تعالی د کعب الاحبار ته تاسو
دا عالم سوق دے عالم چاہتا بھئی من العلماء حضرت کعب الاحبار اقوار جواب کو الذين يعملون بما يعلمون اغا خلق دے کہ ما يعلم بانے عمل کئی چا ما يعلم بانے عمل کو نتق اصل عالم دے هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية بربير كي ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليم ده كتاب ورطور كي هذا حكمة بول كي امام احمد بن حنبل فرمائے كل حكمة في القرآن فهي السنة جو قرآن کے کم سے حکمت ذکر دے مراد تسیجے دے مراد سنت دے ويعلمهم الحكمة والقرطوبي ما يوبنا مسئلہ جو يعلمهم الكتاب منگو دا شریعت دے والحكمة نمون ورطو دا سیاست دے ويزكيهم نمون ورطو دا طریقت دے او دا دری والا دا ویو زائبانی مطلوب علماء اکرام فرمائی کہ شریعت لار دا طریقت پا دے لار ذکر قوت دے اس کرو ٹک ٹاک اس کا سرور خطر بان دے خبار تا یہ کرو ٹک ٹاک صحیح اس کا موٹر ٹک دی دے مزر کو نہیں ځکه ستا موټر کې د تلو قوت نشته او که موټر هم صحیح وي روډ هم ټیک وي خو په لاره کې هارډ او رکاوټ پروت دی ونه پکې راپرېوتې ده نو بیا ته ثوابی نه ترې شي یا به څه کې اول به دا ډکې به لرکې نو دا سیاست دا ډکې درکوړي ځکه لاره بنده لاره بنده دي ما ته چاوي جي جمعیت سره کار کوو نو ما ورته لازمن پکې ما چې ته مولا یې نو که ته جمعیت سره کار نه کې نو بیا څه کې ډانس پارټۍ شاملې که څه کې صحیح نو وی جي دا چل دی او دا چل دی او دا چل ما ورته ملګريه د دې دور کس ته به د حضرت ابوبکر پیمانه نه لګي د حضرت عمر پیمانه به ورته نه لګي د تابعینو پیمانه به ورته نه لګي ایون د شیخ الهند د مدني پیمانه به ورته نه لګي دا امور نسبیه دي دې دور ته وګوري چې په دې دور کې دا سړی نشي دا جماعت فصل خشه ده که بد شه میجی بس خبره پوه شو نو ما تحفظات به دي وي خو جماعت به چرته نه ماته تحفظات به دي وي نو پیغام سمرګری ناستو میجی خانان او نوابان جماعت کې شاملېږي او فلاني او ډینګلې ما ورته وی مې زه په خپله په دې پارلیمنټ کې پاتې نو ما مونږ صرف څلور ممبرانو نو په حکمت عملي به مو کار ایستو ورنه د تعداد په اعتبار باندې زموږ هېڅ قوت نه و هلته کاونټینګ کېږي شمار کېږي ستا سره څو سرونه لري اوس دا بیا نه ګوري چې دا د خره سر دی که د سړي سر دی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو بنا کرتے ہیں توڑا نہیں کرتے اور علامہ مزید فرمائی پارسی کی جو گریز وستر دی جمہوری غلام پختہ کاری شو نو فکر تنہا دا خدا خبر صحیح دا خو عملی لنا عملی جو کسر سرطان متعرف کو عزت میتس پروفیسر ان مورتے میں دماغ میتس استاذان دامی مائدی ذات وفی بیولی عجیبہ سر ہے ذکر دا میتس والا خوب دو جمع دو ذکر کفو ایمان یقین ساتھی بیولی دی خوخی نمالی دی سالک دلکی ویسنگ سالک لی مائدی دو جمع دو مساوی چار دیبانی یقین ساتھی یقین ساتھی وی تیوری طرح دا پوری دا خبر صحیح دا وہ پریکٹیکل کی صحیح نہ ہے نما ورتوی دا کی سنگ ما دا سنگ وی دا سنگ نو وی یو کمرہ کہ یو ترکان شل غدی کی جوڑو لشی نیچه ترکانان پی دوکی نو بیا بیسو کی جوڑی مائنس اوے کہ ترکانان پی سلور کی نو بیا بیسو کی جوڑی نمائی پینزر روزے کی اوے کہ ترکانان پی اتے کی نو بیا بیسو کی جوڑی نمائی پی دونی میں روزے کی اوے کہ داش پارس کی پابانی یو رس کی پابانی یو رس کی نماتی ہوئی تیوری طرح دا صحیح دا اور پابانی یو رس کی خبریں جوڑی گی نا دا ترکانا دا بڑی اگا دیوال تو دے کم جائے کہ پیور بل کسلری گی نهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم
यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ज़लालिम मुबीन। और पसी उम्मीद खत्म नबूवत मसला था कि व आखरीन मिनहुम वल्लज़ी बअसा आखरीन आतफ के पसंद आने शैतान भी आए खत्म शेर नहीं पढ़ाई के खत्म दो कि लेकिन निसाब के खत्म दो निसाब लेना कहीं नबार तकदीर वो आखरीन मिनहुम आखरीन والأميين वाले जो هو الذي بعث في الأميين رسولا وفي آخرين منهم كذا دا څه ونه کې ودا عطف نه کوم مين باندې ختم نبوت نه ثابتېږي حالانکه الله خبره کړې ده ختم نبوت لپاره ده چې وآخرین منهم یعنی دا په صرف حاضرین زمانه رسول نه دی لګلې او آخرین اوس آخر څوک دي چې دا زمانه نه بعد راځي اوس د زمانه تحدید نشته یو صدې پورې دو صدو پورې درو صدو پورې قیامت وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مستعصم يجيب كان شو وقت غصت خبر میں ذہن کی راضی اور اگر راضی تو مجاہد ختم نبوت کو حوالہ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اگئی حضر بیان کے وہ فرمائے بے زمون دا عمل او دا کردار کمزوری دیر دی دا عمل او دا کردار کمزوری دیر دی و دا محمد رسول اللہ دا ختم نبوت چوکیداری دا آغا فضیلت دے کہ کدی دا پارا دا جد و جوڑ دکو نو اللہ تعالیٰ بڑنبنی ملاقات سر رضاوی تا دما ٹوٹ تقصیرات معاف کر نعرہ تکبیر تاج تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عاشقان ختم نبوت شہداء ختم نبوت غازیان ختم نبوت نعرہ تکبیر بلکہ مجھے پتا ہے اسمبلی کیوں یہ سڑے سیکٹری شاہ قادیانے غیبان ملک بھرپور احتجاج لغاری سے واقع وصد ہو لغاری سے خودمون کا عزیز دے پدی مانا چی مور دے زیدی دینا زیدی وا ناغا بات ہے ماماز بیا یہ ماماز بیا تحتاس رہے سشو نما ورده دا شای ورمون قبلونا دا سڑے بلرکی دا مون قبلونا التا بلوچستان کی تاس جماعت کو حکومت کے ہم دے اوی التا سیکٹری ہندو نہ دے میں زمان ہندو سر جگڑ نشتا میں زمان ہندو سر نہیں میں ہندو سر جگڑستان نہیں سکھ سر جگڑستان نہیں عیسائی سر جگڑستان کہ پودے دے کو منصب دے نہیں یہودی سر جگڑستان کہ پودے دے کو منصب دے نما دیوی نو بیا دا دے کے اولی دور سکتے میں دے کے لغانی سے مند آئین محافظانی آئین مند آئین محافظ میں دگا ستا آئین چتا دا غیر لاند صدری نو میں دے قادیانانو تغیر مسلم ہوئی دے یہ منور تو تیار ندی نو میں دا خو آئین سر غدر دے لیکن کم سرے آئین سر غدر کئی اغتا تر حکومت دمر احمد ذمہ داری لیکن اس کا خبر قسیم دیرانا بار تقدیم او بل مسئلہ لالا چی اصرے ایسی وہ دیر پابند سو مسئلہ سرے او بلا وجہ داوا چی دا غپلان آدھ حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ موری دمو حضرت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ موری دمو نساسر خوی دو گیا باو نبار تقدیم علی شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ چی رچا ٹول جوند ختم نبوت پہ حفاظت کی تیرو آدھا ختم نبوت چوکیدارو ویدہ ختم نبوت دا پارا مساعی آگا صرف کئی بس جنت تا دا پاری لینک چیک دے وچی ورزین بس جنت دا رہتی تیار بھی
ورزق لجنت درته تیاری او بیا الشاه صاحب رحمت الله علیه په عوامي انداز باندې دا مسله د خلکو په ذهن کې جوړه وې زه خو چې ډېر پسې لګیایم نو خوب کې مو سره ملاقات وشو چا سره مرزا سره وې خوب کې مو سره ملاقات وشو نو ما ورته وې چې ته د نبوت دعوه کې نو د هر نبی د راتلو باندې پیغمبر بشارت ورکړو نو ستا په کوم څه څه شي ما ته وی چې ما ورته چرته سورې سب کې نه حضرت عیسی علیه السلام وایي چې مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد ما ورته وی چې دا خو احمد وایي تو غلام احمد وی راته وی چې شاه صاحب دا زما غلام اضافي دی دا وی اضافي دی شاه صاحب رحمت الله علیه ډېر مذاهب مو ورته وی چې زما دا عطا اضافي دی نو ته بغیر د غلام نه احمد او زه بغیر د عطا نه الله زماره په خپل ذات قسم تمانه دی اسمه په خپل ذات قسمی تمانه لګلې मैं इसकी किताब का मुताला कर रहा था एक जगह पे उसने लिखा है उस बदबख्त ने एक जगह पे किताब पे लिखा है कि मुझे ज़ियाबतीस का शुगर हुआ है ज़ियाबतीस की बीमारी लाहिक थी और दाल शुगर बीमारी अल्लाह तो खल्क को सेहत वर्की और जानिश के अल्लाह ने महफूज सा आमीन जो चाहते अल्लाह ताला ने और सेहत वर्की ये मोहलिक किस्म बीमारी जब यो कारी से बोला तो मोहलिक किस्म बीमारी हुआ अगर हकीम डॉक्टरान रता है हकीम सही बल्कि मैं बोलता वो वापस से रत्न मोड़ते में दालूं के बुकुशु उससे पर मुलाकात मैं चलो बेटा उससे धरी हुई मायदे मुझे पे खौरते हो तुम लोग बोलते हो और मैंने शुगर लगे टाइम ले हकीम ले बोतल में ऐसा दोस्त है ना और दे कारी से भी हकीम से जब तस्सो हुए तो पाल परिस का आपदी मशहूर जो पाल परिस में थे ये हकीम से जब तस्सो हुए मेरा मुझे से हकीम में ख्वाश ये सही है ख्वाश ये दमाता हुए थे ये दमाता ही से तब लोग गुलाब जामुन होते ज़रूर खुश قادیانی هغه لیکلی دی چې د شوګر مریض یم نو کله کله د شوګر د مریض په بدن کې دا شکر دومره کم شي چې ډېر کېږي نو بیا به روغ کی ودا ورکی نو یې زه په یو جیب کې ګوړه اچوم او واسکټ او هغه زمانه کې ټیشو پیپر نو په لوټه باندې به خلکو د سمات وچو بل جیب کې لوټي دغه متیاله ډېر ځله صحیح لري کله کله زه خطا شم کله کله زه خطا شم نو د ګوړې په ځای باندې لوټه پرې کړم او د لوټې په ځای باندې په ګوړه اودس کړم شاه صاحب رحمت الله علیه ما چې دا حواله وکړه بیا چې غدا خپل سم سیخ شوی اور پسې لیکلو کہ مجھے یہ بیماری اتنی عجیب ہے کہ میں کبھی ایک دن رات میں 100 بار بھی پیشاب کے لیے جاتا ہوں میں جب یہ حوالہ پڑھا تو شوق میں پڑ گیا کہ خداوندہ یہ انسان کا بچہ تھا یا قادیان کا واٹر ٹینک اور دی وجه وصیت کړو ما خو د خپل بساط مطابق د دې ارتداد خلاف خپل جدوجہد وکړه الله قبول کړي خو چې کله آئینی اعتبار سره د غیر مسلم تسلیم شي نو یې کلک ما سره احسان کول شي زما قبر تراشي ما ته بشارت کول چې زما روح الته او بیا کړ 1973 کې چې کله دوی غیر مسلم قرار شو نو د علماء وفد لاړو او د تبلیغ شریعت سید الله شاه بخاری ته مبارکباد ورکړي اسلام مهنت هغه رنګ راوړل او نن آئینی اعتبار سره دوی غیر مسلم شو آئینی اعتبار سره دوی غیر مسلم شو هر تقدیر بنیادی خبره دغه ده چې دا تاسو د آئین محافظان یې آئین محافظ آئین کې دا خبره نکړه او دوی یې نه مني
نه مني نو موږ دا جمع دي لپاره چې دا خبره د آئین په دوی باندې منو ان شاء الله منو به دا ټول علما زموږ قائدین دي الله تعالی دې ژوندي ساتي امين لکه په زور باندې امين بلکې په دې اسمبلی کې چې دا مسله کله روانه و 1974 کې نو تاسو کې د عمر په اعتبار باندې داسې خلک چې د 74 په تاریخ کې ومومي تاسو ټول ځوانان یې دې پکې خو لږ تعداد دی आज में कोशिश खिदमत की जो 1974 तारीख पूरा बार पदे पदे बाजारों पदे रोनों बल्कि नहीं रुपए की जलसा हुआ तो जामू जैसा है ना को दुम रहा है तो हुकूमत पाबंदी हुआ इब्तिदाअ की चाहता है यदि कोटी के लिए आम क्लीन शोज हुआ है अवलोली विस्तानी चाहता है ना को अगर मोटर मखी था उसका पता बाजार के मोटर का उसका माते मुनासिब मैं हाँ ये तो मोटर का उसे मेरा विचार है ना समाज मैं मोटर से संग हो गई मैं मोटर को चिप्सी विदेश चिप्सी दादा मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नामुस कुर्बान सुभान अल्लाह जिंदाबाद 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 मोहतरम जिंदाबाद मुहद्दिस कबीर शारिह तिरमिज़ी यूसुफ ज़मान हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बनूरी रहमतुल्लाह अलैह पर क़यादत के आमीर व ख़त्म नबूवत न बाहर उनके राज़ क़यादत की मंडे तोड़ने वाले और पे असेंबली के दन्ना ज़माना उलमा तो तमुंगे एहतराम करूँ और बेखुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह माशाअल्लाह मुफ्ती तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा मुफ्ती तेरा नाम रहेगा मुफ्ती जिंदा था आज भी मुफ्ती जिंदा मुफ्ती जिंदा था आज भी मुफ्ती जिंदा है स्वाब नस्र से मुसलसल मिर्जा नासिर थे बा असेंबली के लिए जाओ जिन्हें देख पल निकल नबूवत साबित मुसलसल और उसकी पटिए वाले उनके जुगाए हुआ लाठी और सरलास के बाद रकीदुल की शिशमे में तो रस्पी ने गिरा हुआ आम मेंबरान द मुख्तलिफ पार्टियों का दिन माने तो न कोई पीपल्स पार्टी यो मेंबर हो ना वो बल मेंबर तो हुए यार ये मौलवी भी अजीब लोग हैं भी देखिए कितने मुत्तकी किस्म के आदमी मालूम होते हैं और मौलवी लगे हुए हैं कि ये काफिर मौलवी मुख साहिब भी साहिब ये मौलवी लगे हुए हैं कि ये काफिर है खुदा कम सड़े जिंदा खबर है कई आज आलू शेख खुदानी से रहमतुल्लाह अलैह डेढ़ मुतासिर हो मौलाना अब्दुल हक से रहमतुल्लाह अलैह डेढ़ मुतासिर ना कबल दे हिकमत का हालांकि हम लगा पाता है ना अकबर तो भी क्या ख्याल है मौलाना अब्दुल हक साहब दामत बरकातुहू के मुताबिक ने कहा यार जिब्रील जैसा है ना वो बोलते हैं जिब्रील कहते हैं कि फरिश्ता नहीं है सही सादा मुसलमानों खालो को आगे भी अच्छा जब मौलाना अब्दुल हक कहते थे ये मुसलमान नहीं है बार बार अर्ज में कोस्ताद खिदमत की जिसवार नस्र के बाद स्पीकर अगर तकाजा कर हिज़्ब इख्तिलाफ ना जो उस्ताद ये जवाब वर्के हिज़्ब इख्तिलाफ मुत्तफ़क़त हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह आगा मुवज़्ज़फ़ का जवाब वर्कोल बन दोनी में घंटे बयान सरा मुफ्ती महमूद से द कादियानियत महल रापुर लो पदास मकी अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदा है जिंदा है अल्लाह बस आखिरी दौरे खबरें अवगदा تبيع لقد نبوت وفد جبكيت مولانا حمام السيد رحمه الله أغاومو نور بشرانمو يوم مجاهد ختم نبوت تجمو دير كم تردا وذكر كو خزما پر ذكر داغه دير احترام دي اغا شورش کاشمیری رحمه الله هذا ختم نبوت دير للمجاهد بس چې کله نبی حق کړو د امیر شریعت پلاس باندې ځان وقف کړو ختم نبوت نو دې د بوټو سے ډیر کلک یار او بیا په سیاست کې دومره ډېر اختلاف پیدا و چې یو بل نه نفرت کو خو دې په وخت شامل نو وزیر اعظم سره ملاقات ټول ناس نو پټو سره موږ سره ډېر مدبار ملاوي هغه صاحب طبیعت کیسی ہے یہ طبیعت کیسی ہے پٹو صاحب جس ملک میں میرے نبی کے ناموس پہ حملہ ہوتا ہو طبیعت کیسی ہو سکتی ہے اور بے اختیار یہ سنگا ٹوپ کر اور منڈے کلا تو بٹو سے خوب آنے لاس کے خدا کے لیے یار اس امت پہ رحم فرمائے خدا کے لیے میں آپ کا خادم رہوں گا میں آپ کے گن گاتا رہوں گا بس کر دیا اور دستخط ہو کہ میں نے اپنے پروانے موت پہ دستخط کر دیا آپ ابھی چاچے ہم ختم نبوت دفعہ سورہ مسائی کری دی اللہ تعالیٰ دی مرکز میں منور آمین اللہ دی مرکز میں منور اللہ دی مرکز میں منور کچھ کیوں شو مسائی کئی اللہ دی دین دنیا آباد اللہ دی دنیا و آخرت آباد کی اللہ دی تاس طول لڈیر ہوئے اجر در اللہ دی تاس لڈیر